In the name of God, the most merciful and the most beneficent. Today we have a new topic in the part of speech, which is noun. Nan chizam sara kom topic de for parts of speech hi kom awalane parts of speech de zam sara khasare noun de. Ho bia hum yo shan feedback on the parts of speech come definition hawa ka wapas say chita usta se shi remind shi say kana ta usta remind shi वापस तला recall شي صحیح نو definition کوو د هغې نه پس بیا د noun چې کوم definition دی د هغې چې کوم kinds دي هغه هم discuss کوو definition among the parts of speech لیکلی چې when we divide words into different categories या classes on the basis of their functions in a sentence is called parts of speech کله چې موږ words سکو مختلف categories ته یا کلاسز ته د څه په بیس د هغې د فنکشن په بیس باندې چې دا څه کار کوي په دې سنټنس کې په دې بیس باندې موږ مختلف کیټګریز ته یا کلاسز ته څه کو ډیوایډ کو نو داسې کلاسیفیکیشن ته یا کیټګرایزیشن ته به څه وایي پارټس اف سپیچ وایي د ایگزامپل سنټنسز نه موږ څه کو clear کو د parts of speech کوم definition نه موږ یو example لیکلی احمد is a smart student صحیح دا example چې کوم دی موږ لیکلی نو په دې کې چې کوم احمد ورډ دی دا سره noun دی is پکې auxiliary verb دی او پکې article دی smart پکې adjective دی او student پکې once again سره noun دی نو دې مختلف کیټګریز ته موږ د دې سنټنس دا ورډ سکلا ډیوایډ کړه صحیح ده کنه دې ډیویژن ته څه وایي یا دې کیټګرایزیشن ته څه وایي دې ورډ ته بیا څه وایي پارټس اف سپیچ وایي لکه دا ناون پکې جدا کیټګري ده دا ورب پکې جدا کیټګري ده یا کلاس دی دا ایجیکټیو پکې جدا کیټګري یا کلاس دی داسې مختلف کلاسز موږ د دې څه کوو جوړو د دې سنټنس کې چې کوم ورډز وي د هغې نه موږ مختلف کلاسز یا مختلف کیټګریز څه کوو جوړو دویم چې کوم ایگزامپل دی he work in a company in the evening نو په دې کې چې کوم he دی دا سره پروناون دی work چې کوم دی دا verb دی action verb دی and چې کوم دی preposition دی article دی company noun دی and پسې بیا preposition دی د پسې article دی او evening once again سره په end کې noun دی نو داسې words موږ څه کړه د دې sentence categorize کړه چې دا noun دی دا pronoun دی یا دا preposition دی یا دا article دی etc دې categorization ته موږ وایو parts of speech وایي دې words ته بیا موږ وایو parts of speech وایي صحیح there are 8 parts of speech in English these are په انګلیش کې کوم دی 8 part of speech دی till now تر اوسه پورې صحیح ده په هغې کې فرست نمبر چې زموږ سره کوم دی هغه سره noun دی نن زموږ چې کوم مین ټاپک دی هغه سره noun دی په parts of speech باندې موږ په ډیټیل کیسه ویډیو جوړه کړله کوم ډیفینیشن چې دی یا د هغې چې کوم نور ایکسپلینیشن دی په هغې باندې موږ په ډیټیل کې ویډیو اپلوډ کړې ده تاسو په یوټیوب چینل باندې کتلی شئ noun چې کوم ډیفینیشن موږ لیکلی دی موږ داسې ډیفاین کړی چې noun is the name of place person thing or an idea is called noun د سن نوم به وي د پلیس نیم به وي یا نوم یا به د پرسن نیم یا نوم وي صحیح دی یا به د thing یا به د یوې آیډیا thing مطلب څیز صحیح دی یا یو آیډیا د یو سوچ دې ته موږ څه وایو noun وایي صحیح ده که نه نیمز کم نیمز چې دي هغې ته موږ سمپل څه وایو noun وایو فار ایگزامپل احمد پکې موږ لیکلی پینسل کیفي پکې موږ لیکلی کوم چې د یو پروونس نوم دی جسټس کوم چې څه یو آیډیا ده kinds of noun ته به راځو یا types of noun ته به راځو په کوم کې چې فرست نمبر kind یا type دی common noun بالکل ایزی دی common noun definition موږ اول لیکلی دی چې common noun is the name یا word which denotes in common to every person things place of the same kind or class known is common noun چې کوم دی name وي نوم وي صحیح ده یا ورډ وي کوم چې ډینوټ کوي مطلب موږ ته ښایي کامن مطلب عام ټو ایوری پرسن هر یو کس ته یا تھنګس ته او یا څه ته پلیس ته اف د سیم کایند د یو شان قسم یا د یو شان کلاس داسې ټایپ اف کایند ته بس داسې کایند اف
ناون ته موږ څه وایو؟ کامن ناون وایو. کامن ناون ورته وایو. که موږ په سمپل ورډز کې ووایو چې کامن ناون دې ته وایي چې مطلب هغه په هر ځای کې څه وي؟ سیم یو شان وي. د یو شان پرسن لپاره استعمالېږي، د یو شان تھنګز لپاره، د یو شان پلیس لپاره، د یو شان ایډیا لپاره. داسې ورډز ته یا داسې نیم ته موږ څه وایو؟ کامن ناون څه کوو؟ وایو ورته. صحیح ده که نه؟ اگزامپل نه به کلیر شي. موږ فرست نمبر اگزامپل لیکلی امریکا از ا پاورفul کنټری. نو په دې ځای کې چې کوم د امریکا نه صحیح ده دا څه دی؟ یو کنټري نیم دی که نه؟ خو دا کنټري هر یو کنټري ته موږ څه وایو؟ کنټري وایو. هغه که پاکستان دی که هغه انډیا ده، دا په هر ځای کې څه دی؟ کامن دی. هر سړی چې کوم ملک دی هغې ته څه وایي؟ کنټري وایي. صحیح ده؟ کنټري بالکل ایزی دی. پېښور از د کیپیټل آف کیپي. کوم پېښور چې دی هغه وایي څه دی؟ کیپیټل دی، دارالخلافه ده. دا د کیپي څه ده؟ دارالخلافه ده. دا پېښور چې کوم دی دا دارالخلافه ده د څه؟ د کیپي. دارالخلافه په هر ځای کې څه وي؟ سیم وي، سیمیلر وي. که هغه د امریکا دارالخلافه وي، که هغه د اسلام آباد وي، که هغه د پنجاب وي، که هغه د هر ځای وي، هغه به څه وي؟ کیپیټل وي. صحیح ده که نه؟ که هغه د سعودي عربیه وي، که هغه د یونایټډ عرب امارات وي، داسې تاسو څه ویلی شئ. صحیح ده؟ نو دا په هر ځای کې څه وي؟ سیم ورډز به د دې لپاره څه کېږي؟ یوز کېږي. دا به هر چا ته څه وي؟ کامن وي، یو شان به وي. ټیک ده که نه؟ دویم چې کوم کاینډ دی زموږ سره هغه دی پراپر ناون. Proper noun definition موږ هم لیکلی چې proper noun is the name of a particular person, place or thing called proper noun. Proper noun چې کوم دی دا نیم وي، مطلب نوم وي د څه؟ proper noun name وي د particular person، د خاص کس یا د place کوم چې ځای دی، یا د څه؟ د thing، د څه څیز. دغې نیم څه موږ څه وایو؟ پراپر ناون څه وایو ورته. صحیح ده که نه؟ پارټیکولر پرسن مطلب دا چې خاص وي، هر چا ته کامن نه وي. مطلب صرف د دغې یو پرسن دغه یو نیم وي، د بل چا نه وي. صحیح ده که نه؟ داسې د یو پلیس هغه نیم وي، د بل چا نه وي. صحیح ده؟ مطلب خاص وي. صحیح ده که نه؟ موږ چې ورته خاص وایو په سمپل پښتو کې. لکه موږ اگزامپل کلیر شي تاسو ته. پېښور از ا بیوټیفل سیټي. کوم پېښور چې دی دا څه دی؟ یو خاص نیم دی، یو خاص ځای څه دی؟ نیم دی، کوم چې د کیپي څه؟ کیپیټل دی. صحیح ده که نه؟ دارالخلافه ده. نو داسې پېښور په بل ځای کې زما خیال نه شي چې په بل ځای کې څه وي؟ پېښور وي. که وي هم نو دا څه؟ خاص وي. صحیح ده که نه؟ خاص وي. د بل ځای دا ډېر ماینورټي کیس کې کېدای شي چې دا د بل ځای نیم وي. صحیح ده؟ فرض که بیا موږ احمد واخلو. احمد is chemistry teacher at AQ هون ماډل کالج تیمرکره. سمپل بالکل ایزی دی. نو په دې کې چې کوم دا احمد دی دا په یو خاص ایریا کې به د یو خاص څه وي؟ یو کس نیم به وي، د یو پرسن نیم به وي. صحیح ده که نه؟ دا په هغې پلیس کې یا په هغې ایریا کې به د بل چا نیم ډېر په ماینورټي کیس کې څه کېدای شي. صحیح ده که نه؟ دا به یو خاص کس ته څه ریفر کېږي، دا کوم احمد نیم چې دی. صحیح ده؟ نو دې ته څه وایي؟ احمد ته څه وایي؟ پراپر ناون. یا که موږ دا کیمسټري والو کوم چې څه یو سبجیکټ دی، نو دا هم څه دی؟ بل سبجیکټ ته دا کیمسټري نشي ویلی. کیمسټري چې کوم څه دی؟ یو جدا سبجیکټ دی. نو دې ته څه وایي؟ پراپر ناون وایي. صحیح ده؟ زموږ سره چې کوم تھرډ نمبر کاینډ دی هغه زموږ سره دی میټیریل ناون. میټیریل ناون ډیفینیشن هم لیکلی دی. میټیریل ناون ته کنکریټ ناون هم ویل کېږي. میټیریل ناون یا کنکریټ ناون هغه نیم ته ویل کېږي کوم چې څه کېږي؟ موږ ټچ کولی شو. صحیح ده؟ میټیریل موږ څه کولی شو؟ ټچ کولی شو. هغه نیم څه ویل کېږي کوم چې موږ څه کولی شو؟ ټچ کولی شو. صحیح ده که نه؟ میټیریل ناون یا کنکریټ ناون is the name of a thing. د هغه څیز نوم وي کوم چې موږ څه کولی شو؟ ټچ کولی شو. دغې ته به څه وایي؟ میټیریل ناون وایي. صحیح ده؟ میټیریل ناون به تاسو ته هم د اگزامپل نه څه شي؟ کلیر شي. کوم اگزامپل چې موږ لیکلی دی دلته کې د ځان سره هغې نه به تاسو ته بالکل کلیر شي چې میټیریل ناون څه ته وایي. نو موږ دلته کې لیکلی چې لیتیم ایز ا میټل. لیتیم څه دی؟ یو میټل دی. صحیح نه؟ د هغې نه موږ څه کولی شو؟ ټچ کولی شو. صحیح ده که نه؟ سالټ ایز
بیډ په مینی ډیزیزز کم سالټ چې دی موږ چې ورته نمک وایو یا مالګه هغه وایي څه دی بد دی د څه د مینی ډیزیزز بیماریانو لپاره نو په دې کې چې کوم سالټ دی کوم میټیریل دی دا موږ څه کولی شو ټچ کولی شو بل اگزامپل چاک از یوز فار رایټینګ نو کوم چاک چې دی دا موږ څه کولی شو ټچ کولی شو نو هغه ناون کوم چې موږ څه کولی شو ټچ کولی شو هغې ته به څه وایي میټیریل ناون وایي صحیح ده که نه بل فورث نمبر زموږ سره چې کوم کاینډ دی هغه دی abstract noun صحیح ده those noun which cannot be touched is called abstract noun هغه noun کوم چې موږ ټچ کولی نه شو صحیح ده ټچ کولی موږ نه شو صرف موږ څه کولی شو پیل کولی شو هغه لکه اگزامپل مې تاسو ته کلیر شي آی لو پاکستان نو دا لب چې کوم دی په دې ځای کې دا ته څه کولی شي نشي ټچ کولی داسې ټچ کولی نشي صحیح آی هیټ میوزیک نو کوم دا نفرت چې دی دا ته د میوزیک دپاره څه نشي ټچ کولی دا ته صرف څه کولی شي پیل کولی شي نو داسې ناون ته موږ څه وایو abstract noun وایو زموږ سره چې کوم فیفت نمبر کاینډ دی یا ټایپ دی د ناون هغه څه دی collective noun collective noun څه ته ویل کېږي collective noun is the name which stand for a group of things people places animal birds etc collective noun هغه نیم ته ویل کېږي کوم چې سټینډ کېږي مطلب استعمالیږي د یو ګروپ د سیزونو دپاره یا د خلکو دپاره یا د پلیسز دپاره یا د انیملز او یا د څه دپاره د برډز دپاره صحیح ده که نه سمپل مطلب یې دا دی چې فار ایگزامپل که یو پایپ پیپل دی یا یو پایپ څه پلیسز دي یا انیملز دي یا تھنګز دي د هغې لپاره چې موږ کوم ورډز یوز کوو کوم نیمز یوز کوو هغې ته موږ څه وایو کلیکټیو ناون به ورته وایو اگزامپل مې تاسو ته کلیر شي د پولیس کاټ د رابرز یسټرډے د په دې کې چې کوم د پولیس ورډ دی په پولیس چې کوم ورډ دی صحیح ده په دې کې بلا سره راځي پرسن راځي یا پیپل پکې راځي صحیح ده که نه نو دا څه یو ګروپ ته ریفر کېږي د څه د پیپل مطلب په دې کې به ګروپ څه وي د پیپل وي ګروپ آف پیپل ګروپ آف پیپل نو داسې ناون ته موږ بیا څه وایو کلیکټیو ناون ورته وایو دویم چې کوم اگزامپل دی آی باټ ا بنچ آف ګریپس نو کوم بنچ چې وي څوک ورته ګوچه وایي څوک ورته ونچه وایي هغه چې کوم وي څه یو په هغې کې هم مختلف څه وي سمال دانې ورته څوک وایي مختلف ورډز د هغې لپاره یوز کېږي نو هغې ته موږ بیا کلیکټیولی څه وایو بنچ وایي صحیح ده که نه نو دا بنچ په دې ځای کې څه دی کلیکټیو ناون دی د هول کلاس کوالیفای د ټیسټ نو په دې ځای کې چې کوم دا کلاس دی په کلاس کې بل ها سټوډنټان نو داسې ناون ته بیا موږ څه وایو کلیکټیو ناون وایي کوم چې د ډیر یا د ګروپ څه پیپل لپاره یا پلیسز لپاره یا د انیملز یا د برډز لپاره څه کوي سټینډ کېږي صحیح ده یا موږ ته هغه څه کوي شو کوي داسې ناون ته موږ څه وایو کلیکټیو ناون وایي زموږ سره چې کوم 6 نمبر کاینډ دی هغه زموږ سره دی کاونټیبل ناون کوم چې بالکل ایزی دی یوزولي هر چاته معلوم وي خو بیا هم موږ دلته کې د ځان سره نوٹ کړی دی نو هغه سره کاونټیبل ناون دی 6 نمبر کاونټیبل ناون هغه ناون ته ویل کېږي کوم چې څه کولی شو موږ کاونټ کولی شو مطلب شمیرلی شو those noun which can be counted is known as countable noun for example مثال के तौर पर books किताबों pens पिनोना chairs कुर्सी cats also cats داسې noun ته بس countable noun زموږ سره چې کوم 7 نمبر کاینډ دی هغه سره uncountable noun دی those noun which cannot be counted is known as uncountable noun هغه noun کوم چې موږ نشو شمیرلی دغه ناون ته موږ وایو uncountable noun وایو لکه په هغې کې فار ایگزامپل واټر دی ملک دی پکې آیل دی پکې وغیره داسې نور هم کیدی شي زموږ سره چې کوم 8 نمبر دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی یوزولي په ایگزامس کې راځي کوم چې سره کمپاوند ناون دی کمپاوند ناون هغه ناون ته وایي کوم چې څه جوړ شوي د دوو یا د دون د زیات ورډز نه او څه کوي د سنګل ناون په ځای څه کوي کار کوي
چې کله دوه یا د دوه نه زیات ورډز رايوځای شي او یو بل ناون جوړ کړي کوم چې از ا سنگل ناون کار کوي داسې ناون ته موږ څه وایو کمپاوند ناون وایو د کمپاوند ناون د جوړولو دوه طریقې دي کوم کې چې څه راځي ناون پلس ناون مطلب د دوو ناون څخه کمبینیشن نه راځي او بل څه کوم دویم میتھډ چې دی ایجیکټیو پلس ناون اول به ایجیکټیو راځي او بیا به څه ناون راځي دا دوه طریقې دي صحیح ده د دې 3 فارمز کېدای شي کوم چې ما دلته د ځان سره لیکلي اول خو موږ ناون پلس ناون دا اگزامپل کلیر کوو چې دا څنګه جوړوي نو پرې کې چې کوم ټرک دی او بیا به موږ ډرایور لیکلی ټرک ډرایور مطلب د ټرک چې کوم ډرایور صحیح ده نو پرې کې دا ولنې هم سره ناون دی او دا بل پسې هم سره ناون دی صحیح ده نو دا دواړه کمباین شو دي او یو بل ناون یې جوړ کړی کوم چې سره ټرک ډرایور دی صحیح ده خو دې ته کمپاوند وایي کمپاوند ناون وایي دې ته اوپن کمپاوند ناون وایي ځکه چې د دې په منځ کې څه دا سپیس بس وي موجود وي اکثر بیا په ایگزامز کې راځي نو تاسو دا په خپل مایند کې یاد ساتئ زموږ سره چې کوم دیم اگزامپل دی آیس کریم د دې په منځ کې هم دا سپیس دی خو دا آیس چې کوم دی دا ځان له ناون دی او دا کریم چې کوم دی دا څه دی ځان له ناون دی خو د دې په منځ کې چې کوم سپیس دی د دې وجې نه دې ته څه وایي اوپن کمپاوند ناونز ورته وایي بل زموږ سره دی ټوت پیسټ نو په دې کې هم دا دوه سری ناون دي کوم چې ټوت غاښونو ته وایي او پیسټ دا هم یو ناون دی صحیح ده او بل چې کوم اگزامپل موږ لیکلی سن فلاور نو په دې کې کوم سن دی دا هم ناون دی او فلاور جدا ناون دی خو دې پام اپ کمپاوند ناون ته به څه وایي کلوز کمپاوند ناون د دې په منځ کې چې کوم سپیس دی دا به پکې نه وي لکه څنګه چې د دې په منځ کې دا لږ سپیس دی یا د دې په منځ کې آیس کریم په منځ کې چې کوم سپیس دی دا به په دې کې نه وي نو د دې وجې نه دې ته څه وایي کلوز کمپاوند ناونز ورته وایي زموږ سره چې کوم ترډ نمبر دی کوم چې د ایجیکټیو او ناون موږ څه کړلي جوړ کړلي نو په هغې کې موږ ایجیکټیو لګولی او بیا هم پې څه لګولی ناون لګولی نو په دې کې موږ لګولی فرست نمبر چې کوم ناون دی هغه سره های سپیډ کم دی د های پکې ایجیکټیو ده او سپیډ پکې سره ناون دی په دې ناون کې بیا چې پسې موږ دویم کم لیکلی دی سافټ سپوکن نو په دې کې کم سافټ چې دی دا سره ایجیکټیو دی او سپوکن سره ناون دی خو د دې په منځ کې موږ څه لګولی هایپن لګولی د دې وجې نه دې ته داسې ناون ته څه وایي هایپنیټډ کمپاوند ناونز ورته وایي دې ته څه وایي هایپنیټډ کمپاوند ناونز ورته وایي یوجولي دا په ایگزامز کې راځي نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي که بیا هم د چا په مایند کې څه کوېسچن سو پلیز آسک ان د کمنټ باکس thank you for watching